د سیټ ته به تاسو ته دا ویډیو ښکارېږي. نن سبا دا ویډیو چې ده په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. هر سړی دا ویډیو رالي او شیر کوي. په دې ویډیو کې چې دی ډېر لوی سبق پروت دی نو د هغې د وجې نه هر سړی دا ویډیو رالي او په سوشل میډیا باندې چې دی دا شیر کوي. که تاسو وګورئ نو دا ویډیو بیخي ساده ویډیو د دوه ماشومان چې دي هغه پکې روان دي، نور هېڅ هم بدې کې نشته. یوه جنۍ ده او یو هلک دی. دا کومه ماشومه چې ده نو د دې دا سازر چې دی دا وران شوی دی، د خپل سازر چې دی برابروي. که تاسو وګورئ د دې دا سر چې دی پټ دی نو دا بیا هم د خپل سازر برابروي او د خپل سر چې دی دا دوباره پټوي. خو کله چې دې ته پته ولګي چې ما ته چا کیمره نیولې ده نو دا एकदम د دې کیمرې نه چې دی ځان سیټ ټکوي. که تاسو وګورئ په بازار کې اکثر د ځینو کسانو چې دی موبایل یې نیولي نو دغه شان دې کس چې دی دا موبایل نیولی نو دا دوه ماشومان چې دي دا به دې کې راغلي. بیا چې کله دا ویډیو راغستې ده او شیر کړې ده نو بیا هر سړي دا ویډیو راغستې ده په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک باندې چې دا شیر کړې ده. نو په دې ویډیو کې ډېر لوی سبق دی. د هغې ښځو دپاره به دې کې سبق دی کومې ښځې چې سرتور سر ګرځي. که تاسو نه به بازارونو کې سرتور سر پیغلې پیغلې جنکۍ او هغه سرتور سر چې دي دا ګرځي. بل لا د هغه جنکو دپاره دا سبق دی کومې جنکۍ چې په ټیک ټاک باندې راځي. تاسو به یې سرتور سر هم ناست دي، په زول باس چې دی هم په ټیک ټاک باندې کوي، بل لا کیمرې ته یې ځان مخامخ کړی. نو که تاسو وګورئ دا یو ماشومه ده او دومره حیا پکې ده چې ځان کیمرې ته هم نه مخامخ کوي، بل لا چې خپل سر چې دی دا هم نه سرتوروي. د 15-16 کالو ماشومه ده او هغه خپل سر چې دی دا نه سرتوروي، بل لا چې ځان کیمرې ته هم نه مخامخ کوي. او دلته پیغله جنکۍ هغه کیمرو ته ناست دي او په زول باسونه او په زول خبرې کوي. که تاسو په ټیک ټاک کې وګورئ نو دا د هغه جنکو دپاره چې دی دا سبق دی. نو د دې د وجې نه هر یو کس راغستې ده او دا ویډیو چې ده په سوشل میډیا باندې شیر کړې ده. نو تاسو هم دا ویډیو راولئ او مخکې شیر کړئ چې هغه جنکو ته هم پته ولګي او د دې نه سبق واخلئ چې دومره وړوکې ماشومه ده او خپل سر چې دی هغه پټ ساتي او دی ناست دي ټیک ټاک ته، یوټیوب او فیسبوک ته ناست دي او سرتور سر ناست دي او په زول باسونه کوي.